د ترکو یو بادشاه شوی دی سلطان عبدالمجید خان. دا یو ناشنا واقعه دا ما کتلې وه یو کتاب کې مدینه منوره کې دا کتاب بیا مې یو ځای بیان کړه نو چا چېرته واورېده زموږ د کلي کې غالبا ما بیان کولو نو هغه په اف ام باندې لګېدلی نو ما ته یې بیا وی چې ما له دا کتاب نه راکړې او مولوي صاحب راته وی نو هغې کتاب کې دا واقعه ده ډېر عجیبه. سلطان عبدالمجید خان حکومت او دا تقریبا د نن نه 250 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې هغه حکم وکړو خلک یې پوه نه کړل او ورته یې ووې چې په دې ټول سلطنت عثمانیه کې د ترکو حکومت کې څومره هنرمند خلک دي هغه یې راټول شي چې چاله د آبادي چل ورځي ګلکار وي، چاله د لرګي چل ورځي ترکان وي، چاله د شیشو د کټکولو چل ورځي، چاله ګلکاري ورځي، چاله کټایي ورځي. څوک چې په کم هنر کې ماهر دی هغه یې د راجمه شي. خلکو وی سلطان حکم کړی د راجمه شو. یو دنیا کلی ته جوړ شو. سلطان عبدالمجید خان وی دی له په ترکو کې په قسطنطنیه کې یو ښار جوړ کړي، یو ټاون، او د هغې ټاون نه دیوال تاو کوي او هر قسمه دکان او هر قسمه بازار او هر قسمه سهولت دی له ورکوي. خو چې د دې ښار نه بهر څوک راونه دي او د بهر نه دې ښار ته څوک دننه نشي. هغه ضرورت نه محسوسو، دومره لویه دنیا وه، هغه به اړوي نه چې بهر دنیا ته ځو. 25 کاله دی په یو مخه باندې په دې ښار کې او بیا سلطان حکم کړی چې ګورې دی له اعلی مدارس جوړ کړئ، یو کاریان وله وساتئ او د دی بچو ته سبقونه شروع کړئ چې یو ماشوم یو ځوان هم د قرآن مجید د حفظ نه محرومه پاتې نشي. چې دا چا څومره بچي دي، د هنرمندو خلکو څومره بچي دي، هغه وله حافظان او کاریان کوي. بیا به وله علم، بیا به ورته طریقه وښیي او په دی باندې محنت وکړئ چې یو ځوان هم داسې نه وي چې هغه د تهجد د لمونځ نه پاتې شي، د هغه نه تهجد لمونځ پاتې شي. 25 کاله پس سلطان عبدالمجید خان خپله راغی او خلک یې راجمع کړل. وی تاسو ما له 25 کاله چې دې ځای کې دومره زیات په مراعاتو کې وساتلې، خبر یې چې څله؟ وی نه حضرت، وی ما دې له دلته راوستی، ما یو اراده کړې ده او اراده مې دا کړې وه چې د مسجد نبوي شریف تعمیر وکړو. ما نه غوښته ده چې یو بیلما د مسجد نبوي شریف د جومات کار کې شامل شي. ما نه غوښته چې غیر تهجد گزار دی راشي او هغه د په هغه کار کې حصه واخلي. ما دا نه غوښته چې د نبي علیه السلام د سنتو متبع نه وي، اتباع سنت پکې نه وي او هغه سړی د نبي علیه السلام په جومات کې کار وکړي. بادشاهان خو ډېر لوی خلک وي، بادشاهانو سره خو هر قسمه طاقت الله ورکړی وله، دا هغوی کولی شي، مونږ خو نشو کولی. بس وی اوس به څه کوئ؟ ما تاسو را 25 کاله چې وساتلی دلته کې، ما وی چې ستاسو ګېډې ته حرام خوراک ورنشي، چې ستاسو بچو کې د حرام خوراک والا بچي پیدا نشي. اوس یو مهرباني وکئ، چاله چې کم هنر وردي او کم بچی ډېر ذهین وي او قابل وي، مهرباني وکئ او په هغه باندې محنت وکئ، هغه خپل هنر ورته وښایئ. ترکان به خپل بچي ته هغه کار خو د لرګي، ګلکار به ورته د آبادي، شیشو والا به ورته د هغې خو، اوسپنې به ورته د هغې خو، هغه وخت سره چې څومره څیزونه وو هغه ټول یې ورته وښول، ګلکاري شوه، نور څیزونه شو. بس هغه یې خپل خپلو بچو کې قابل هلک کته، حافظان خو ټولو، هغه ته بیا هغه چل خو په دک هم لږ وخت ولګېد. بادشاه ته بیا هغوی رالل چې صاحبه موږ خپل خپل بچي تیار کړل. وی ټیک شو. څه هغوی مخکې نه تیار وو، څه ورسره بیا محنت وشوه. وی مسجد نبوي شریف ته یې راولی. 15 کاله کې مسجد نبوي شریف په دکه ځل باندې جوړ شوی دی. بادشاه حکم وکړو، وی ګوره یو خبره واورئ، ټولو ګلکارانو ته، ترکاڼانو ته، ټولو استادانو ته، مصریانو ته دا حکم وکړو، وی یو کار به کوئ چې چېرته تاسو یو خښته
د لرګي یوه ټوکړه د ګټ یوه ټوکړه بغیر د اودس نه او بغیر د تلاوت نه ونه لګوئ. بس حافظان به لګیا وو، د قرآن مجید تلاوت به کو او کار به کو، سم د طالبانو اشرو بس حافظان لګیا وو دا کار کو. الله اکبر. 15 کاله کې دا جومات جوړ شوی مسجد نبوي شریف. تاسو کو اوس هم الله دې مونږ تاسو ټول بوزي. یو ګنبد کې تقریبا ما کتلی دي د مسجد نبوي شریف د برانډې چې څو سپارې پکې لیکلي شوي دي. دا اخیرنۍ سپاره خو مکمل ځای په ځای باندې په یو ګنبد کې. ما وی د میدان سره هغه وخت سره به زما لیکلو ته چا پرېنښودم او څه به وظایفو نه اوزګار نه شم، نو ما به هغه ونه لیکلی شو چې کوم صورتونه لوی لوی واړه واړه مخامخ دیوال باندې دلایل الخیرات ټول لیکلی شوی دی، درود شریف. احناف دي، شکر دی د احنافو د لاسه مسجد نبوي شریف جوړ شوی دی. بیا یې دا حکم وکړو وی چې په مسجد نبوي شریف کې هر استاذ ته دا حکم دی چې هغه به دننه یو شی نه ماتوي، ټک به نه ورکوي ورله. د مدینې منورې نه تقریبا ډېر میله او 100 کیلومیټره لرې یو ځای جوړ کړو. وی هلته به هر قسمه مشین لګېدلی چې څوک لرګی کټ کوي، ګټه کټ کوي او سوم کوي، نو هغه به پرې نښه راښکي او په ګاډو کې به یې وله هلته وړي او هلته به په مشینانو باندې کټ کېږي، دلته به راځي چې د ګټې ټک هغه رانشي چې نبي علیه السلام ته تکلیف ونه رسي. دومره لوی وایي د محبت دومره لوی اظهار هغه بل ځای کې نه دی شوی لکه په دغه وخت کې چې شوی. الله دې د هغه بادشاه او د هغه استادانو بشمول د نبی علیه السلام د امت د هر دینداره هنرمند په قبر باندې کروڑها رحمتونه نازل کړي. وی دغه کار به کېږي. بیا چې د روزې مبارکې د ریاض الجنت د تعمیر وخت راغی نو کپړې ولګولې مکمل، خو هغه کپړې چې د هغې نه لاندې هم دوړه نه ځي. چا وی حضرت دا دومره اهتمام ولې کوئ؟ وی چې نبی علیه السلام په تکلیف نشي. پنځلس کاله کې مسجد نبوي شریف جوړ شو. خو دومره د عظمت مظاهره، د محبت مظاهره، د عقیدت مظاهره په دنیا کې په بل یو عمارت باندې نه ده شوې. دومره د ادب مظاهره بل ځای کې نه ده شوې. دا د نبی علیه السلام شان دی مبارک. زه چې کله سوچ کوم، خیال کوم، نو خانه کعبه کې حرم شریف کې په تیزه قاریان تلاوت کوي، امامان صاحبان، خو په تیزه. مسجد نبوي شریف کې هغه آواز مدم کوي. نبی علیہ السلام آرام فرما دے. د مساجدو دا ذکر راغی ځکه مې دا وویل دا د سیرت یوه موضوع ده. نبی علیہ السلام د مسجد نبوي شریف دومره صفت بیان کړی دی. فرمائی نبی علیہ السلام انا خاتم النبیین، او یو روایت کی راځي انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم المساجد. زه خاتم الانبیاء یم او زما جماعت خاتم المساجد دی. یو بل روایت می بیا ورپسې وکتو عجیبه، زما ذهن ته فوراً دارل خاتم المساجد به د یو انسان ذهن ته دا راځي چې د جوماتونو اخیرنی جومات خو نه، معلومه شوه د انبیاو په لاس چې کوم جوماتونه جوړیږي په هغې کې اخیرنی جومات زما دا جومات دی. نو هغه روایت راته الحمدلله میلاو شو، دا مې په زړه کې راغلل او هغه روایت راته میلاو شو. هغه روایت دا دی انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم المساجد الانبیاء. زه خاتم الانبیاء یم او زما جومات د انبیاو د مساجدو اخیرنی مسجد دی. معلومه شوه د نبی علیه السلام نه رستو پیغمبر نشته او د نبی علیه السلام د جومات نه رستو د بل نبی په لاسو جومات نه جوړېږي، ځکه بل نبی نه راځي. دا د ختم نبوت دلیل شو. د دې وجې ما یو ځای کې یو نوم صحیح کړم، خلک دومره سوچ نه کوي چې دا نومونه ږدي مسجد نبوي نوم ایښوله، ما نه دا نوم مږدی. بیا هغه روان کړم، بیا چا مږدی مسجد نبوي شریف، ځکه مسجد حرام، مسجد نبوي شریف
بیت المقدس دا خو خاص دی، دا خو بل ځای کې نشي کېدی. مسجد رسول بل شته تبوک کې، مسجد خاتم النبیین هم کې خدای شي، نبی علیہ السلام ته نسبت ده. خو مسجد نبوي سوی نبی علیہ السلام فرمای مسجدی هذا، زما دی جماعت کې چې څوک منځ وکړي نو ما سوا د حرم محترم نه د هغه به 50,000 درجات او نیکای ثواب د نورو جماعتونو مقابله کوي. په مسجد نبوي شریف کې 1 लाख، په مسجد حرام کې 1 लाख او په مسجد نبوي شریف کې 50,000. نو ما مسجد نبوي شریف نوم مګ دی، دا یو نوم دی بس، دا د محبوب خپل جماعت دی. مسجدی هذا دا بل ځای نشي کېدی. نبی علیہ السلام فرمایي زما دا جماعت او تر اوسه پورې الحمدلله مسجد نبوي شریف کې هغه ټولې شعبې چلیږي. نن چې موږ دلته ناست یو دا د مسجد نبوي شریف او د مسجد حرام او د مسجد نبوي شریف برکت دی. او دا د ختم نبوت توفیل باندې الله رب العزت موږ او تاسو دلته کېنولی یو. جماعتونه په ټوله دنیا کې جوړېدی شي، هر ځای کې جوړېدی شي. دا هم د نبي علیه السلام د ختم نبوت برکت دی. نو الله دې دا جماعت په اعمالو باندې آباد کی، په اسکارو دې الله آباد کی، په صلحاو اولیاء الله، په ذاکرینو، په منځګزارو، تهجد گزارو دې الله آباد کی. موږ او تاسو ته دې الله رب العزت د جماعتونو د آبادۍ توفیق راکړي په اعمالو سره. ما د محراب شریف باندې ما ډېر لیکل مه کوئ، ځکه منځګزار بیا اکثر هغه لولي، نو کته مو نه دي کړي. ما بره وکئ، ما الله الله شپږ ځله ولیکئ، نو الله 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 به یو ځل ضرب شي، او الله 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 به بل ځل ضرب شي. او ما کته ورته د آیت شریف ولیکئ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر واقام الصلاة وایتاء الزکاة ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. تعمیر د مساجدو الله رب العزت فرمای هغه څوک چې د ایمان خاوندان وي او پرز د اخر باندې ایمان وي او اقامت د مونځ کوي او زکات ورکوي او د الله نه ما سوا د بل چا نه نه یریږي. دغه خلک د محتدینو نه دی، دی هدایت موندونکي دي. نو یو دا تعمیر وشو او نور دی الله برابر کی. یو جماعت پې د پاسو انشاءالله پاتې دی، هغه جماعت به د ځمکې والا جماعت وي. دا ټول کار دی الله په اسانه وکړي. خلک ډېر محبت کوي، تاسو ګورئ محله نه نور څه نه، بس خلک خپله خپله کوي. نو هر چا نه چې څه کېږي هغه کوي، بلکې چاته ویل هم نه شو چې د دې لا ضرورت نشته. دا ټول دی الله خوشحاله کړي. پرون چا کټونه راړل، نو ما دې خو نور کټونه نه راځي، غټ غټ خپو والا د خانانو کټونه راړه مې ښه دې وکړل، دوره دوره خپې دی. دا اوس چا کورسای راړه ما دا دوره پرتې دي، خو زه مې دلته اوس هر څه به پراته هر څه به پکې الله ضایع انشاءالله. نو چا څومره دغه کوي، خلک قرباني ورکوي کوي. موږ له الله رب العزت اریان کړي نه یو، قرضداره کړي نه یو الحمدلله، او نه مو چندې کړي چې ګنې په جوماتونو کې یا چاته بس تک شان دوستان لګیا دي، دوستان لګیا دي. دعا کوئ څه ملګري هغه بله ورځې راغلي احباب دي او راځي کم خو جذبه یې ډېره ده. نو دې ته یې وګرځېدل وي چې موږ له هم پکې د جومات دپاره ځمکه راکوئ چې دې جومات سره زموږ څه ځمکه وشي. نو دعا کوئ که دې طرف ته الله تعالی نوره ځمکه وکړه ورسره چې هغه الله وکړي. هغوی وایي موږ اراده کړې ده، نورو ملګري وایي موږ اراده کړې ده، وایي پټي شته نو که الله تعالی ته منظوره وي نو الله دې موږ له دې پټو کې نور هم د خانقاه ده او د جومات صحن له ځمکه راکړي. ځکه د پارکینګ لا یو څه لا بل څه له پکار ده. علما ما مجبوره کوي، وایي لاندې تاخانې د ګاډو دپاره وکوئ. ما سړی تاخانې څه کوئ، خدای دې د ځمکې په سر راله راکړي که نه. وایي تاسو ما ولې داسې کوئ؟ او خو خاریه نه، دا خو خاریه نه ده چې موږ وو چې ځایونه را سره نشته، ډېر دی الله بار څه وکړي. ډېر ملګري خپل محنت کوي او الله دې دقه شان تاسو دعاګانې موږ تاسو خو دعاګانې به کوو، الله دې هغوی له توفیق ورکړي. څوک چې سراړي الله دې ولې د مزید ورکولو توفیق ورکړي. نو انشاءالله دا هر څه به کېږي. اوس پکې اعمال شروع شو، اوس به د هغې نه هم سیوا زر کېږي انشاءالله. هغه به موږ د لرې نه د کاظم خیل نه به دعا کوله، د دلته د خپل محلې نه به دعا کوله. اوس خو دننه ناست یو، اوس خو به خامخا خپلو دعاګانو کې کلو کې هم دعاګانې کوئ، علماو سره ملاقاتونه کوئ چې مزید کار هم الله دغه شان جاري وساتي. الله دې تاسو خوشحاله کړي.